الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د لا حول ولا قوة الا بالله فضیلت. د لا حول ولا قوة الا بالله معنی دا ده چې لا حول نشته د اړونکې د ګناه نه ولا قوت او نشته د طاقت ورکوونکې په نیکۍ باندې الا بالله مگر صرف یو الله دی. د دې کلمې فضیلت حدیث کې دا سره راغلی دی. د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه روایت ته هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل چې عبد الله ابن قیس د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه نوم دی. قلت ما ورته چې لبیک یا رسول الله حاضر ما اې د الله رسوله. نو قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، آیا زه تا ته یو خزانه و نخیم د خزانو د جنت نه؟ نو قلت ما ورته چې بلا ولې نه یا رسول الله فداک ابي و امي، پتا باندې زما مور او پلار قرباني ما ته خدا سکه خزانه وخی چې هغه د جنت د خزانو نه خزانه. نو قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، دا کلمه د جنت د خزانو نه خزانه چې نشته د اړونکې د ګناه او توفیق ورکوونکې په نیکۍ الا بالله مگر صرف یو الله. او کله چې انسان محتاج شي، مجبور شي، مضطر شي، نو بیا په کار ده چې دا کلمه وایي، ځکه خزانې ته انسان الهغې محتاج کېږي چې ضرورت پیدا شي، کنه یو حاجت پیدا شي، نو خلک بیا خپل حاجتونه په خزانه باندې پوره کوي. نو د دې وجې نه علما وایي چې کله یو سړی مجبور شي، یو ځای کې راګیر شي، یو تکلیف در باندې راشي، بیا دې کلمې ذکر دا ډېر کو چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې کلمې باندې الله سبحانه وتعالی د انسان نعمتونو کې اضافه کوي.